अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़दर काबिल एहतराम मशरानो कशरानो रुणो او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پرده نشینو خویندو میندو الله رب ذوالجلال د انسانی زندگی قواعد او ضوابط او مقاصد بیانی. رب ذوالجلال فرمایلی دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله تعالی فرمایي چې انسان او پیریان دا د عبادت خداوندی د پاره پیدا شوي دي. انسان چې زندگی تیری دی به د الله تعالی د مرزه مطابق تیری. انسان به په خپل مرزه باندې او من چاهه زندگی نه تیری. د انسان د دنیا ته راتلو او د دنیا نه واپس تلو ته وګوره نو د هغې نم انسان په دې نتیجه رسیږي چې انسان الله تعالی د خپل عبادت د پاره پیدا کړی دی او انسان به په خپل مرزه زندگی نه تیری دی به د الله تعالی د مرزه مطابق ژوند تیری. دنیا کې زمونږ او ستاسو عقیده ده چې کم انسان الله تعالی او غواړي چې پیدا کړي نو دا ټول دنیا کو د دغه انسان دنیا ته دراتلو نه انکاری شي. د هغې باوجود هم دغه انسان چې الله غوسته د پیدا کول نه دی به پیدا کیږي. مطلب دنیا ته چې څوک راځي دا به د الله تعالی په مرزه باندې راځي. او بیا د انسان وفات ته وګوره که د انسان ډیر زیات اهمیت دی او دا انسان ډیر زیات قیمتي دی او د رشتہ دار د جدائی نه خوښي او دا ټول دنیا یوځای شي او دا یو انسان بچ کول وغواړي او چې الله نه غوسته څوک بچ کولی نشي او اخیری کار دغه انسان دنیا نه رخصت شي. دې کې یو لویه فلسفه او سبق پروت دی چې دنیا ته انسان راځي دا د الله په مرزه باندې راځي او که د دنیا نه رخصتیږي د الله په مرزه رخصتیږي. دا څه نه ده چې راغلم په خپله خوښه دی او تلم په خپله خوښه دی. راغلم د الله په خوښه دی او رخصتیږي بم د الله په خوښه باندې. چې کله د دوو خوخو چې الله تعالی دوه ځایه خوخه کړې ده او خپل فیصله یې اورولې او عمل کې راوستې ده نو په دې منظومانه زندګۍ کې انسان خپل خوخه څنګه کولی شي قطعا د پاره اجازت نشته چې د په خپل مرزه باندې ژوند تیر کی. انسان الله تعالی د عبادت د پاره پیدا کړی دی او زمونږ د دې خبرې مثال داسې دی چې تاسو وګورئ بازار ته ځئ نو معمولی نه معمولی سیز هغه چې تاسو اخلئ نو پاغې باندې اول تاسو کور کې سوچ کړی وي چې زه دا سودا اخلم ماته دا ضرورت دی او دا سودا اخلم دی د پاره زما مقصد دا دی. نو یو معمولی کار یو ورکوټی کار پاغې کولو کې زمونږ د پاره لوی مقصد پروت وي او بے مقصد مونږ ایسم نه کو یو پاڼه د یو ځای نه بل ځای ته کو نه چې مقصد پکې نه وي. نو مونږ خو که هر څه کو نو پاغې کې یو مقصد پروتي اوس هغه مقصد که ښه وي او که بد وي خو د مقصد نه بغیر بے مقصد ایس کار څوک هم نه کوي. انسان د معمولی عقل خاوند دی دا غي باوجود هم د یو کار کوي نو هغه ته ډېر سوچ او فکر کوي. د لږ عقل الله تعالی ورکړی دی دا غي باوجود هم دی دومره لوی کارونه کوي او هغه کارونو ته د سوچم کړی وي او زمونږ الله تعالی
دا عقلونه په خپل پیدا کړی دي. نو الله تعالی حکیم ذات دی چې سم کوي نو بغیر د مصلحت او بغیر د فائدې او د مقصد نه کوي. په دې کې مقصدونه شته. انسان د معمولی عقل خاون معمولی کار کوي باغې کې مقصدی. نو الله تعالی خو د بادشاہانو بادشاہ دی او خالق دی رازق دی. الله تعالی چې سکار کوي نو بے مقصد به کوي هیڅ کله نه. الله تعالی چې هر کله سکار کړی دی یا کوي دا د مقصدونو ډکوي. انسان په هغه مقصد باندې رسیږي یا نه رسیږي دا انسان کم فهمی بوي. خو الله تعالی چې سم کوي نو پاغې کې لوی حکمت او لوی راز پروت وي. د انسان دا پیدا کېدل دام الله کړی دی چې زه انسان پیدا کما. نو موږ او تاسو الله پیدا کړی یو. نو په دې کې د الله مقصد شته چې د څه دپاره پیدا کړی یو. زمونږ او تاسو دا زندگی دا د الله تعالی د عبادت او بندګۍ دپاره الله تعالی موږ لرا کړی دا. زمونږ د ژوند مقصد د الله عبادت ته دې ته ویل شي مقصد حیات. نو مونږ او تاسو به د الله عبادت او بندگی کوو. بیا عبادت څه ته وایي؟ هر هغه کار چې وې کې او پاغې الله تعالی راضي شو دې ته عبادت ویلی شي. او هر هغه کار چې نه کې او پاغې نه کولو الله تعالی خوشاله شو نو دغه کار هم عبادت ته. یعنی نیکی کوا ښېګړې کوا عبادتونه کوا دا عبادت ته. او ګناهونو نه پرهیز کوا نو دام عبادت ته. بیا په دې عبادت کې مقصد سره چې الله تعالی مونږ د عبادت د پاره پیدا کړو. مثلا په بازار کې سودا پرته د زمونږ ورته ضرورت دی. نو ځکه بازار ته زم او سودا اخلم نو دا زما یو مقصد د پاره پکار دا. اوس هغه مقصد زما دی چې زه به استعمالوم خپل حاجت او ضرورت به پوره کوم خپل فائدہ به ترلاسه کوم. الله تعالی چې انسان پیدا کړی دی نو دې د څه دپاره پیدا کړی دی؟ د انسان د زندګۍ څه مقصد مقرر کړی. الله هم د ده نه څه فایده اخیستل غواړي؟ نو نه، الله تعالی ته د فائدې او د نقصان هیڅ پروا نشته. الله تعالی د دې څیزونو نه پاک ذات دی. الله تعالی ته د فائدې څه ضرورت دی یا الله تعالی د نقصان نه بسو یریږي. الله سره د یرې ترخې څه امکان نشته. نو الله تعالی چې انسان په مقصد پیدا کو هغه مقصد سره وی چې انسان عبادت وکي د الله تعالی. نو موږ چې عبادت وکړو د دې فائدہ بچا ته رسیږي. پیدا کړي الله یو عبادت له مقصد موږ لګرځولې دي. خو کدا عبادت کو نو په دې فائدہ موږ ته رسی ک الله تعالی ته رسی. د دې عبادت فائدہ انسان ته رسیږي. دا یو عقیده جوړه کې د کائنات دا تمام انسانان که یوځای شي او عبادتونه شروع کی او په زرګونو کاله مسلسل عبادت وکړو نو د دې ټول عالمین او ټول انسانانو مخلوقات او عبادتونه دا د الله په خدای کې 1% هم اضافه نشي کوله. الله تعالی بغیر د دې عبادتونو ډیر لوی بادشاہ دی او غالب ذات دی. او کدا تمام کائنات د الله سرکشی او نافرمانی شروع کی نو دوی د الله په خدای کې 1% هم کمی نشي کوله. یو ذره برابر کمی پکې ناراضي. الله تعالی دی. کمی او زیاتې د الله په خدای کې زمونږ په عبادت او په ګناه ناراضي. بیا مقصد د څه د پاره شو؟ نو بس اولنې خبره ذهن کې دا وساته چې انسان الله تعالی د خپل رحمت د برکت پیدا کړی دی. اوس هغه مهرباني د الله تعالی بسوي هغه دا چې زه انسان پیدا کم چې ځان ته په سجده کم چې زما عبادتونه وکي چې دا غي نه پس دی بیا جنت ته لاړ شي په دې عبادتونو باندې په ما ځان او بخي او ما رضا کی او زه بیا جنت ته بوزم. نو دا الله چې انسان پیدا کو دی کې څه مقصد ہو؟ صرف دا مقصد دی پکې چې دا انسان د الله تعالی عبادت وکړي چې د انسان ته په خپل څه فائدہ ورسیږي. نو زمونږ په پیدایش کې د الله ځان د پاره څه فائدہ نه و بلکې موږ له څه خیر ښېګړه او فائدہ را کول غوښتل.
نو مونږ او تاسو به خپل زندگی دا د الله تعالی د مرزه مطابق تیرو، الله تعالی به رضا کو او خوشاله به. بیا دا انسان دا زندگی کمه پورې چې دی ماشوم دی نو په د باندې عبادتونه لازم نه دي، ترسو پورې چې دی بلوغ ته رسیدل نه دی نو په د باندې عبادتونه نشتا، او کله چې دی عمر د بلوغ ته ورسیدو نو د دې نه پس د الله تعالی ټول احکام دی بنده ته متوجه شو، اوس به دی د الله تعالی عبادتونه بر وخت ادا کوي، اوس د باندې عبادت لازم شو. نو بیا قواعد او ضوابط اسلام مونږ ته ښودلي دي. یو خدا چې د مسلمان په معاشره کې ماشوم پیدا شي الک د کجینه نو مور او پلار باندې لومبنه حق د دې بچی دا لازم شو چې د ماشوم ته په وخت کې اذان او په غز وخت کې اقامت وکي. نو د ماشوم په خیغ وخت کې اذان او په غز وخت کې اقامت او شو په دې کې څه مصلحت ته وي، په دې کې دا مصلحت ته د ماشوم بلکې تاسو وګورئ لګ ریورس بلاړ شو، گذشته او تیرے زمانے ته بلاړ شو. نو یو وخت داسې و چې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کو. آدم علیہ السلام ته الله تعالی او فرمایل زب تعالی اولاد در کوم، بچی به در کوم. نو آدم علیہ السلام تپوس کوي پروردگار دا اولاد څه شی دی او دا بچی څه شی دی، دا څه ته وي پیژندلې نه. لومبه انسان خو سیدنا آدم علیه السلام دی، نو هغه ته څه پته لا خو بچی نه دی پیدا شي، نو لیدلې هم نه دی پیژندلې نه. نو آدم علیہ السلام تپوس کوي اولاد ستوي، بچی ستوي چې تبه مال راکې. نو الله تعالی او توي چې دا بستا د تن غوخي وي تا نه به پیدا کیږي او جسمونه د ته او خیم لیدلې غواړي. نو آدم علیہ السلام وی پروردگار کراته دیو خل نو خبوي. نو الله تعالی د آدم علیہ السلام په شا باندې د خپل شان لایق مناسب خپل دست قدرت راخ کو، خی طرف ته اولاد پیدا شو، مخې ته یو ډیر لوی د اولاد تعداد دی، بچی وته مخې ته کې خودلې او کې ناستلی شو. بیا شان لایق سره دست قدرت الله تعالی د آدم علیہ السلام په شا مبارک راخ کو، په دویم ځل نور سم ډیر بچی پیدا شو او د آدم علیہ السلام مخې ته ګس طرف ته کې ناستل، سخی طرف ته ناستی او سګس طرف ته ناستی. په دغه وخت کې الله تعالی آدم علیہ السلام ته یو بچی او خودو باغی کې مونږ مو تر د قیامت پورې څومره اولاد د آدم علیہ السلام پیدا کیږي، هغه ټول اولاد وته مخ سره پیدا کو، مخ ته وته مخو او د یو مخ ته آدم علیہ السلام او قتل او داغې نه رستو بیا الله تعالی دا ټول انسانان چې را یوځای کړل دا خو ورکوټه میدانو، نو دا تمام انسانان په دغه میدان کې نه ځای کېدل. نو الله تعالی ورله بدنونو جسمونو واړه کړل، لا پچینو کې سره میږي چې ګرځي د دې عمر جسمونه ور کړل. خو شکلونه نمایا ښکارېدل، زما ستا د بل د هر چا شکلونه واضح ښکارېدل. بیا آدم علیہ السلام او دغه ټول د آدم علیہ السلام بچی چې مونږ هم پکې وو، الله تعالی ور سره خبرې وکړې. نو مونږ او تاسو سره الله پاک خبرې کړې دي. هغه خبره سوي الله تعالی فرمای دی ټول انسانانو ته متوجه شو، الستو بربکم، زستاسو رب نه یم. قالو نو دی ټول ورته وی چې باغی کې مونږ مو، بلا ولنا ته زمونږ رب الله، ته خو زمونږ الله، زمونږ رب او تربیت کوون کې زمونږ پالون کې رب یې. نو دقه وعده چې اوشولا دیتا وعده د الستو ویلی شي. اوس چې ماشوم پیدا شي څنګه پیدا شو، په مور پلار لومبنې حق د دې بچی پیدا شو لازم شو. هغه حقدار چې کالک د کجینه په خیغ وخت کې اذان وکا، په غز وخت کې اقامت ورته وکا، دا هغه په ازل کې چې کوم وعده د ماشوم کړي و الله پاک سره د آدم علیہ السلام وړاندې، نو هغه وعده تجدید د په غوګونو کې کوي. نو په خیغ وخت کې اذان وشي، په غز وخت کې اقامت وشي، او یو الله تعالی او د یو رسول خپل مبارک داغه نوم مبارک وته ورول شي.
د الله تعالی د وحدانیت ترانه ورته وورولی شي. په ښیښ غوږ کې هم او په ګز غوږ کې هم دغه ترانه ورته وورولی شه. دا اذان ورته وورولی شو، دې ته تجدید عهد ویلی شي. دا هغه تجدید عهد دی. ته تجدید او یاد دهاني وکړه چې ګورې دلته خو رالې، خو تا یو ځای کې واده د الستو په مقام کې قالو بلا کې بلا تام ویلو چې ولنا پروردگار ته زما رب. نو هغه رب आवाज دته دی غوږو ته ورغې او د اذان په شکل هغه आवाज او هغه عهد د ترا تازه شو یا دهانه پتاور. بیا د دین وروستو د دې ماشوم حق لازم دی په مور پلار باندې چې د لخل نوم انتخاب وکي. او بیا د دین وروستو د تربیت لازمی اهم فریضه ده د مور پلار په اوګو پریوتله چې تاسو به اوس د دې بچي اسلامی نظریه جوړوي، اسلامی تربیت باور لکوي. نو دا مور پلار دوی د خپل بچی بیا تربیت کوي. نو ډومبه ګور سکول ته دتلو نه دی، خود سپاره سبق لیږي. دی ورکوټه ماشوم دی د 2 او د 3 کالو شي او چې مور سبق وینو دا ماشوم هم د لاس په دی تلی کې ګوته کېږي او ورو خوځي ټاله وخی الته مور ته کتل دی. دا مور د دې بچي په دغه په دوران کې د تربیت سوچ او فکر لري. دا د ماشوم حق او مور ډیر په خپل احسن طریقه باندې ماشوم ته دغه حق ورکي، تربیت ورلکي. بیا اسلام مونږ ته دا حکم را کړی دی او اسلام دستور حیات دی. د ماشوم د پیدایش نواله قبر د لحد پورې د تمام زندګي دستور تور طریقې مونږ ته راهنمایي کړی دا، مونږ ته په ګوته کړی واضح کړی دی. وی ماشوم چې د 2 کالو شو نو بیا ورته د مانځه حکم ورکا او ځان سره پلار لپکار دی چې د ګوتې اونیسی جمعات ته روان کی. تر د 10 کالو پورې پلار چې مونځ لذي دا ماشوم بچي بم منزل بوزي. نو په دې 3 کالو کې یعنی د 2 کالو نه رستو تر د 10 کالو پورې ماشوم بچي د 3 کالو کې تربیت واخلي او د مونځ د اول نواله تر د سلام اړولو پورې کوم ډانچا دا او کوم حلیه د نوغه ټوله تور طریقه د ازده کړله ډانچز د شوا. او په دې دوران کې وته پلار مور لګ لګ د مانزه سبقونه مخي. بیا په مزه مزه ماشوم زده کړه وکړه. اوس د 10 کالو شو نو د مونږ ټریننګ واغښتو، تربیت واغښتو. اوس د دین وروستو بیا پلار ته حکم دی وې د 10 کالو شي مونږ له بوزا او د مونږ आवाज په کوي چې مونږ کوا وې کنه کو یا مونږ له نتو نو بیا شړق ور کوا، سزا ور کوا، په سختۍ سره جمعه ته بوزا. نو د 2 کالو نه 3 کال چې نورم شي 10 پورې دا د تربیت 3 کالو او 10 نو ورخوا بیا په زور په منځبکه جمعه ته به لګي سبق ته به کینه. دا د ماشوم حق د والدینو په سر باندې لازم نه. دا به بچو سره دغه خواري کوي. دې کې مونږ خلکو ته دا یو سوال پیخیږي چې زما ماشوم د 11 کالو دی روزه بنیسي او که بننیسي. را روان د رمضان المبارک میاشت ده نو ماشوم به روزه نیسي او که بننیسي، یا د 2 کالو دی نو روزه بنیسي او که بننیسي. نو شریعت مونږ ته ټول دستور حیات خودل دی. اسلامي چې څومره طریقې او احکام دي پاغه کې ځان له معلومه وا دا ټول طریقې او دا ټول خبره پکښتا. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له یو صحابي راغی او ماشوم بچی د ګوت نیولیو او عمر رضی الله عنہ ته وړاندې کو وې روزه را روانه ده دا بچی به می روزي نیسی که بنه نیسی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی اسلام حکم ورکړ دی والدینو ته چې کله ماشوم د 2 کالو شي نو پلار به د ګوتی 19 جمعه ته به روان کی او چې کله د 10 کالو شي نو پلار به د ګوتی 19 جمعه ته به بوزي ک مزل نزي بیا په زور نه ور کوي او سزا به ور کوي چې ته د مزل ولې نزي ته خود 10 کالو شوي یا ته وړې دی.
نو عمر فاروق رضی الله عنه دغه صحابي ته فرمایل وی دا مسله یوازې د مانزه د پاره نه دا د روزې د پارم دا کله چې یو ماشوم د اوو کالو شو یا یو ماشوم جنې د اوو کالو شو نو مور او پلار له پکار دي چې کله کله په روزه نیسی دا آپشنل دا لکه نیسه په خو کله کله نیسه او کله نه ماشوم یا ماشوم کمزوري خیر دی لازم پې نه دی فرض پې نه دی نو کله کله په روزه نیسه او چې کله دی عادت شو یو 3 کالو پورې دله عمدقه شان اختیار ورکا کله نیولې کله نه نیولې کله ډېرې کله لګې بیا 3 کاله بعد چې د 10 کالو شي نو اوس په روزې خامخا نیسه نو دا مور او پلار څنګه چې د اوو کالو نه مرز په بچی باندې شروع کی خلصو کالو نه پس په زورونه ورکي اسلام دا حکم کړی د قشان به مور پلار ماشوم باندې د اوو کالو په عمر کې روزي نیول شروع کی او چې د وونه وړې د تر لسو پورې ورسید اوس د لسو کالو عمر کې روزه به په خامخانی سي او کنه نسی زورونه ورکو خفکیږي مرورېږي چې تا روزه نه نیولې زتا نه خفایم په دې طریقه باندې اوسم په روزې لا فرض نه دي د 10 کالو شو منځ په فرض نه دی روزه په فرض نه ده خو طریقه دا ده چې د اوس نه عادت کا او زور نه په ولا ورکا چې ته خامخا روزي نسی او دا را روان د یخنې روزي دي پدې کې واړم روزي نیويشي تنګيږي نه روزم لنډه تنګي دي او د تند ضرورت د بوم ناراضي تګي کیږي نه مطلب یخنی دا موسم به یخي نو کو واړو روزه اون نسی نو تنگ به پینشي او عادت به جوړ شي نو اکثر والدینو دغه سوال دی چې زمونږ په دې بچو باندې مونږ روزي نیوي شو کنه دغه جواب ما تاسو ته پوره تفصیل سره بیان کو چې تاسو په وړو باندې د اوو کال عمر کې کله روزه نیسه کله نه چې د امختشي او عادت د روزي واخلي او چې لسو کال ته ورسی نو بیا په فرض نه دی خو بیا نیسه په خامخا عادت ولا جوړ کې زورن سره په روزي نیسه د کې برکت ته او د تربیت ته کله چې دی بیا بالغ شي عمر د بلوغ ته ورسېدو او تا ور سره اوس خواري کړل او سخت ری په تیر کړل او عادت ته ور کړل دی تربيت ته ور کړل نه ماشوم چې بلوغ ته ورسېد اوس په روزه فرض شوي خو بیا هم د تګران نه دی عادت دی او چې ماشوم باندې مورم خفکیږي او پلارم خفکیږي او روزي پیننی سی وی خیر دی لا ماشوم دی او دونه خو نه دی د لسو دولسو کالو دی خو دونه نه دی نو دا خو ارمور پلار ته ماشوم ښکاری دا بچي خو چې غټ سړی شي نو مور پلار ته وړو کې او بچي او نازک او نیازبین ښکاری خو نه د لسو کالو نه پس که ماشوم سره د نیازبین توبو کو روزي پیننی سی نو دل دی یو ډیر لوی نقصان ور کړی دی هغه دا چې را روان نو روزو شپو کې په دبا فرضم شي بلوغ ته بمورسي دی بو مقنیاز بن توپ کوي عادت بني نو کروجه اونې و ماته کړه قصدن آمدن نو بیا په کفاره یعنی 61 روزه به لازم شي نو دا خو تا فائدہ نکړه ساغه نیاز بن توپ خو غل نقصان ورک د دې په باندې د ماشوم صحیح اسلامی تربیت او اسلامی راهنمایي اول والدین د حاصل کی لاغې نه پس بچو ته متوجي شي او تربیت ته ورله وکي نو عرض میں دا کو استاسو په خدمت کې چې د انسان د زندګۍ مقصد د الله تعالی عبادت او بندگی دا کله چې د انسان په زندګۍ کې د الله تعالی بندگی راغله په دې زندګۍ به د انسان خوشاله وي او کله د په زندګۍ کې د الله تعالی بندگی شامل نه و نو د زندگی بیا شرمندگی دا دلته ملامت او شرمنده بوي او یقینا چې آخرت کې ملامت او شرمنده بوي نو د دنیا او د آخرت د شرمنده دګینا ځان ساتلو د پاره د یو الله چې وحده لا شریک ذات او بادشاہ دی د هغه عبادت پکار دی او په هغه عبادت کې اخلاص پکار دی او کم عبادت چې په اخلاص کیږي پاغي باندې الله تعالی رضا کیږي نه پکار چې مونږ تاسو اخلاص سره نیک اعمال وکړو زمونږ استاسو د زندګۍ مقصد دا عبادت ته خو د بلوغ نه شروع شو د انسان د عبادت والا زندگی او دا بیا ختمیږي کلم نه
صرف په مرګ باندې ختميږي د مرګ نه علاوه دته د عبادت چوټي کلم نه ملاويږي په دنیا کې ډېر کارونه بوي ډېر خبرې بوي پاغه کې بریک راځي چوټي راځي خدا عبادت یو داسې عمل دی چې په دې کې د بلوغ نه پس قدم د کې خود د زندگی د آغاز وکړو نو بیا تر د مرګ پورې تاته د دې چوټي نه ملاويږي په هر موقع چې کم عبادت تا نه غوستي شي هغه بکې دغه عبادت تا ته معاف کیږي نه خامخا به دا عبادت لازمی وي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په تمام کائنات کې او د تمام اشرف المخلوقات کې انسانانو کې د تمام پیغمبرانو امام او سردار دی د ټولو نه معتبر شخصیت لري داغه باوجود الله تعالی ته نیاز بینم دی بیا الله تعالی محبوب علی السلام ته حکم کړی دی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین محبوب علی السلام ته دا عبادت کوا تر دې چې تعالی مرګ راشي یعنی مرګ پورې مسلسل بغیر د وقفې کولو عبادت کوا په کوم وخت چې د کوم عبادت ضرورت دی او حکم د الله دی نو هغه وخت کې هغه عبادت سر ته رسوا پدې کې به بیا بریک ناراضي چوټي به پکې ناراضي خو شیطان خلق تیرو باسي وای چې بس ته تا نفلونه وکړل نور نفلونه ستا کې نه یوازې په دغه نفلونه خو نه ته به ټول عمر کوشش کې چې الله راضي کې او کله فرض وکي انسان ستړي شي وای بس ته بس آرام وکا خیر دی او ورځ دوه درې پکې وقفه وکا بیا به عبادت وکي نو دې مو چې غني او زه خیر ستړي شوم زبل لګد موکم نو په دې خبرو باندې الله ناراضه کیږي د شیطان په چال او په مکر او فریب کې به ناراضي مونږ به د الله عبادت کو او چې کوم حکم وي هغه وخت به بالکل مونږ ملا مضبوطو او د الله حکم ته بغاړو دو او پاغه به عمل کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ځل په ځنګل کې عبادت کو او تل د سو وظیفې د پاره په ځنګل کې ډېر زمانہ تقریبا یو سلويخ شپې ورځې تیر کړلې الته چې د زاد راه کم اورو هغه د خوراس کا سامان اورو ناغه ته ختم شو اوس د ګرمه موسم د تتند او لګیدا او دومره تګی شو چې د وی چې اوبر اثر وی چې سکلې مې وی خو که اوبر نشته نو زه خو د تند ممکن نه چې مرشم نو یا بکور تزم وظیفه بنیمو کې پرېږدم او یا بدل ته د تند مړ کېږم سخت شدت سره تند ورته لګېدلې نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه غوستل چې دا دون شپې ورځې می تیر کړې او وظیفه می وکړه خواري می کړه چې دا نه ابس نشي اوس پروردگار د تند د وبو ضرورت ته تند موقع مال اوبر کې ککور تزم وظیفه نیمه کې پاتې کیږي نوې چې الله تعالی باران راوري او د دغه دعا قبلې خدای وخت کې شیطان ته جوړ شو او شیطان وی چې زه په د باندې اوس حاوی شمه زه په د باندې غالب شمه او زه به دې تیرو باسمه نوې دغه وخت کې شیطان راغې غیر چا پیر داسې پورتا تیارې خورې شوې او اوریاز راغللې درنې اوریاز شوې او دغه وخت کې ګړز ګړز او تندر پلقار د سپوږ د یو شان په د برېښنا شروع شو د برېښنا پلقار شروع شو او په دغه برېښنا کې یو شکل راخکار شو او هغه شکل ته چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه او قتل وی وتداسي ګوري ناګانه هغه شکل دی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه سره خبر شروع کړي هغه شکل نو ته आवाज راغی وی عبدالقادر تا چې څومره عبادتونه کړې دي هغه ټول عبادتونه در لما قبول کړې دي او باقی می تا ته نور عبادتونه معاف کړل تعالی می چوټي درکړه تا باندې چې څه حلال او اغم حلال او د نن نه پس چې کم حرام د نورو د پاره دي تا د پاره می حلال کړل د ته ځان داسې خو چې لکه ز الله یم او تاسو سره خبرې کوم اوس کدا عام زمونږ په شان کمزوري د عقیده کمزور انسانو دی به څومره خوشاله شوي او څومره به ډیر زیات ډاډه شوي او د بوي چې بس ما ته خو چوټي ملو شو خو نه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه الله یو ډیر لوی علم ورکړو او د بزرګانو دعا او پخپل نیک انسانو فرشته صفت انسانو نو هغه وخت کې هغه شکل سره دم خبره شروع کړي دی وتوي او می پیجندې لعین شیطان ته خو ابلیس او تمادو ککه نو هغه شکل وته بیا خبرې کوي وتوي وی تاسو څنګه پیجندم نجیلانی رحمت الله علیه ته فرمایي وې د قران د یو آیت د مفهوم په وجبان ما او پیجندې قران کې یو آیت ته الله تعالی محبوب علیہ السلام ته فرمایي وعبد
ربک حتی یأتیک الیقین. محبوب علیہ السلام ته د خپل رب عبادت تر د مرګ پورې کوا، تا ته به چوټي نه ملاویږي. نو محبوب علیہ السلام په دې کل کائنات کې افضل ترین انسان دی او الله ته ډیر نیازبین او خوښ او محبوب ترین انسان دی. الله هغه خپل محبوب ته وایي چې عبادت به نه پرېږدي تر مرګ پورې کوا. نه جیلانی ورته وایي چې زه تا ته په هغه نظر نه ښکارم، تا خو ماته د هغه نه هم لوی مقام راکړه او ته ماته وایي چې تا ته مې حلالم حلال او حرامم حلال کړل او عبادتونه چې کوم کړي قبول شي او نور مه کوه. تا خو مالا د محبوب علیہ السلام نم اوچت مقام راکو. نو د دینه معلومه شو چې ته خدای نه، ته شیطان او ابلیس او لعین، ته په ما باندې حمله کول غواړې، زما ایمان خرابول غواړې. شیطان اوس یو حربه فیل شولا، اوس بل چال کوي. جیلانی رحمت الله علیه سره بل دوکا کوي او غاوره کوي. وتوی جیلانی وی په دې کم میدان او زنګل کې چې ته وظیفې لراغلی دلته مې او یا زره بزرگان دوک کړي دی او ایمان نه اخلاص کړي، صرف په دې یو خبره چې ما د ټول عبادتونه معاف کړل. هغې مې چې دا راته الله خبرې وکړې، خو ته چې رانه بچ شوې نو د خپل لوی علم په برکت رانه بچ شوې. د جیلانی رحمت الله علیه ورته راتاو شوې لعینه بله حمله را باندې کې ما نورم دوکه کې. وی څنګه؟ وی ما کې د علم هغه تکبر پیدا کې چې نور خلق بے علم او نو گمراه شو او زه د علم په وجه بچم. نو نه، زه په علم باندې نه، دا د الله تعالی په فضل باندې او دا د الله تعالی په کرم او په احسان سره زستا د پنج نخلاص او استاد مکر و فریب نه بچم. دا د الله کرم او احسان دی. وای ناګه نه چې دا خبره وکړه غ شکل غیب شو، یو شی به یو ځای کې باران اور د تند غ ضرورت هم پورا شو. نو د دینه معلومه شو چې مونږ ته د عبادت د پاره حکم شوی دی. د بلوغ نه رستو مونږ به عبادت کوو په کم وخت چې د کم عمل ضرورت دی، که فرضي، که واجبي، که سنتي، که نفلي، قسم وي، خو چې د الله عبادت او د الله یاد سره تعلق ساتي کم وخت کې ضرورت دی اب مونږ کوو. د نومي ګنا نه بزان ساتو. حلال زمونږ د پاره همیشه لپاره حلال دی او حرام زمونږ د پاره همیشه لپاره حرام دی. او چې کم عبادتونه وکړو ګناه نه به پرهیز کو. زمونږ زندګۍ کې تر مرګ پورې د الله یاد او عبادت او بندگی به شامل وي. الله دې په دې یو څو خبرو مونږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الہ العالمین زمونږ په حال باندې رحم او کرم وکړه. پروردگار مونږ ډیر زیات ګناهګار، خطاکار، ریاکار او سیاکار یو. الله کریم الله ته په مونږ باندې رحم وکړي. زمونږ ګناهونه خطاګان باندې قلم د عفو راکاګه، مونږ ته ټول ګناهونه معاف کا. یا الله مونږ ته نه معافي غواړو په صدق دل سره او ډیر په اخلاص سره مونږ تا سره صلح کول غواړو. یا الله تعالی معافي غواړو. زمونږ ګناهونه که د سمندر د زګ برابر ولی نوي او زمونږ ګناهونه دومره ډم ډیرې شي اسمانونو ته ورسي او دومره ډیر ولی نوي، خو چې ستا فرمان دی چې توبه وباسې زه دې معاف کوم. نو الله مونږ تا ته په صدق دل سره په اخلاص سره او ډیر په اخلاص سره تا ته توبه وباسو، ستا نه معافي غواړو. پروردګار ته مونږ ناراضي شي، داسې رانه راضي شه چې تر قیامت پورې بیا مونږ نه ناراضه نشي. یا الله ستا د ناراضتیا نه مونږ ځان ساتل غواړو. الله مونږ هم انسانان یو، شیطان هم تیر وباسي او ځان سره روان کړي او ستا او زمونږ ترمنځ فاصلې را میدان ته کړي او فاصلې را منځته کړي. پروردګار هغه فاصلې ستا او زمونږ ترمنځ ختم کړه. زمونږ او د شیطان ترمنځ فاصلې پیدا کړه. الہ العالمین د ځمکې او د اسمان چې څومره فاصلې دي دغه نه زیاتې فاصلې زمونږ د ګناهونو منځ کې پیدا کړه. د مشرق او د مغرب پشان فاصلې زمونږ د ګناه په منځ کې پیدا کا. یا الله مونږ کلم ګناه وکړله پروردگارا مونږ پاغه اوسم شرمنده یو، بیا هم کو ګناه وکړه بیا هم په شرمنده یو. یا الله مونږ د ګناه طرف ته په خپل وس او په شوق او په مینه سره نزو. الله شیطان هم دوکه کې مونږ پی نشو. الله پاک مونږ باندې هر وخت د خپل رحمت صادر را خور کا. یا الله د ډیرو عبادتونو توفیق مونږ لرا کا او د ګناه توفیق زمونږ نه واخلا. یا الله مونږ کې د ګناه ماده ختم کا، ځان طرف ته متوجه کا. یا الله ستا محبت او ستا حقیقت او معرفت زمونږ زړونو ته راواچولې کا. یا الله ستا د حبیب اتباع او محبت زمونږ زړونو کې راواچولې کا. الہ العالمین د ګناهونو نم او ساتل کې سونه پریشان حال دی. الله پاکا زمونږ د ټولو پریشانې ختم کې
څومره حاجتمند دي. الله زمونږ د ټولو حاجتونه ته معلوم دي. الله کریم الله ته زمونږ حاجتونه د خپل غیبی خزانو نه تر سره کا. یا الله پاک څومره خلق دي بیماران الله تعالی شفاء کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکا. الہ العالمین ټول بیماران او رنځور روح کا د خپل نیک عمل لپاره. او الہ العالمین څومره خلق قرضداري دي د ټولو قرضونه د خپل غیبی خزانو نه تر سره کا. زندگی فراخ کا او رزق فراخ کا. سوک پریشان حال لی پریشان نه ختم کا. یا الله د چا ودونه نه شوي الکان وی جنکی وی ته ور سره د رحم معاملو کې د ودونو د شرعي نکاحګانو تنظیم وکي. او د چا ودونه شوي دي اولاد نشته الله اولاد ورلور کې. او چاله د اولاد ورکړي دي دغه اولاد د والدینو د سترګو یخواله وګرځول کا. یا الله زمونږ اولاد الاولاد تر قیامت استاد د دین خادمان وګرځول کې. یا الله مونږ چې تا نه څه غواړو نو ستا خزانه لګي نه دي پروردګار. ستا خزانه ډېرې وسیع دي پروردګار. دا ټول دنیا ستا د خزانو په مخ کې داسې ده لکه د مرغې په مخو کې پسې د اوبو ساس کې چې اونخلي. یا الله ستا رحمتونو ستا د رحمتونو قدرتونو خزانه ډېرې فراخ دي پروردګار. هغه فراخ خزانو نه مونږ له اعطاء وکا. یا الله مونږ له راکړه کې. یا الله مونږ له راکړه اوکې. الہ العالمین زمونږ په دې جولو کې خیر او برکت راواچو لکا. یا الله چا دعاګانې غوستې دي الله ته ول خیر او برکت ورکې. چا پریشانې وي پریشانې ختم کې. حاجتونه پوره کې. ضرورتونه د چا چې ضرورتونه الله پوره کې. الہ العالمین په مونږ باندې پردې راواچو لکې د رسوایو د شرمندګۍ دروازې نم او ساتل کې. په دنیا او په آخرت کې په مونږ حیا او پردې صادرونه راخواره کې. یا الله پاک چاته محتاج کې مبارک شپې ورځې دي چا چې کوم دعا غوسته د تا قبول کړي دا الله مونږ تا ته د مات کچکولونه نیولې دي ماته جوړې شلې د لمنم درته خوري کړي دي زما مېندو تا ته لپټې نیولې دي الله مونږ ډېر په عاجزۍ سره په مینت او په زارۍ سره تا ته ولاړ یو تا ته لاسونه خواره کړي دي مېندو مې تا ته جوړې خوري کړي دي الله تو ور کول کې ذاته ته مونږ له هر سره کې صدر نغواړو هغه مونږ لرا کې الہ العالمین زمونږ په پټو زړونو خبردار ذات ته علیم بذات الصدور ذات زمونږ په زړونو کې سدي کده خیر دی نو مونږ له راکا کده شر دی د ګنا نم واړه زمونږ په زړونو کې د ګنا شوق او جذبه ختم کا او پروردگار استاد دین مطابق چې کوم جایز مطالبه او مقاصد زمونږ سره ارمانونه خواهشات شرعیه دی اگر علی راکا د ناجیز نم اوساتا وصلی الله علی النبی الکریم امین برحمت یا ارحم الراحمین.